بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. صدقت يا رب العالمين. اوس الله رب العزت د کافرانو د قیامت د ورځې هغه خبره کوي. الله رب العزت فرمایي چې د قیامت په ورځ به دی وی خدای ته چې خدایا دغه کم خلکو چې مونږ گمراه کړو دوه قسمه د جناتو نه یا د انسانانو نه، یا په جناتو کې چې مونږ کم ځان لا داغي هم شکل یا داغي هغه چې کم داغي په شان ایته موازونه کول، یا د انسانانو په شکلونو باندې مونږ بوتان جوړ کړو وغیرہ یې پسیو. نو ته مونږ ته دغه دواړه نوع یو خایا چې مونږ دغه کسان د خپلان دی به د قیامت پر ورځ بیا داسې وي. الله رب العزت به فرمایي چې دا اوس دا خبرې ستاسو نه چلی، دا د دنیا کیسې. وقال الذين وبوي هغه کسان کفرو چې کافران دي ربنا او رب زمنګا ارنا الذين اخای منتا غدو نوعا غدو جماعتنا ادولانا چې گمراه کړی دی من لرا من الجن د جناتنا دغه جناتو کی ویا والانس او د انسانانو نا نجعلهما چې وګرځو دغه دواړو لرا تحت اقدامنا لاندې د قدمونو خپل لیکون د پارا دی چې شي دوی چې وګرځو دوی لرا من الاسفلین د ذلیلونه د قدمونو لاندې کوچې د ذلیلونه وګرځي. نو کله نه کله انسان وي په شکل د انسان خو پکې شیطانی غټ خلکو کې جنگ جګړه جوړي، خلک کفر طرف بري، خلک د ګناهونو طرف بري، خلک چې دی لکه ودونو کې ورته میلس کوا ورته وی ګیره او خرایا ورته وی لکه پلان کې راځه مسلم د ورته مون مکوا. ادا سي انسان وي ضروري نه چې وکاس ډایرکټ اته چې مون مکا په بل څه کار کې به مشغوله کی بل څه الله هم دو ساتي دا حالت کې. نو دای ځنه وخت کمزورې می ځنه وخت د انسان کمزورې وي. زمونږ په ملګرو کې شته هغه ملګری راته خبره کوله پلار راته وی چې دا 15 وخت سکونه ویني دغه ډېر وی چی خپل به همون نکو به نه کو ماته می چې دا 15 وخت. نو دا کار دی چې دا سه بعض کمزورې وي په انسانانو کې هغه خیال نه کوي خپل کمزورې ده یا خپلم نه کوي نو بلم وي چې دا بیا چې کله الله رب العزت د انسان اصلاح کوي بیا انسان سمینده دی وجه دغه لپاره کوشش الله هم دو ساتي د حالت. ان الذين يكننها كسان قالوا چې ویل دي هغه ربنا الله چې رب زمنګ الله دې سو چې رب زمنګ الله دې ثم استقاموا بیا پدی باندې کلک پاتې شوی پریسی پر ڈٹ گئے پدی باندې بیا مضبوط پاتې شو. نو د دې وجه ترجمه کوي اقاموا علی قولهم چې دی پاتې شو په دغه قول باندې په کم باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نصیحت راته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی ایمان راوړه فاستقم بس بیا پاغي ودرې هغه کلک شه بیا الله توفیق راکړي. نو ان الذين يكننها كسان قالوا چې ویل دي ربنا الله چې رب زمن الله دې د زړه نه وای چې رب زمنګا الله دې ثم استقاموا بیا پدی باندې په استقامت سره ایثار دي بیا پدی مستقیم دي کلک دي لکهونه مستقیم په خپل مقام يم که هزان را باندې راشي که بهار په خپل حالت کې به الله توفیق راکړي. تتنزلون نازلیگی با علیہم بدیو باندی الملائکتو پرشتی. اس
الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې دی ویل چې رب زمونږ الله دی او بیا په دې باندې استقامت سره ایثار شو نو صوفیای کرام لیکي چې الاستقامت فوق الکرامه کرامه استقامت چې دی دا د کرامت نه اوچت دی یو کس په هوا ګرځي یو کس نو دا خو لکه ماشین کولی شي یو کس په اوبو کې لګیا دی دا خو مهیم کولی شي خو نه دا چې ته په دین باندې مضبوط پاتې شوې نو دا څه دی دا د دې کرامت نه اوچت شي دی ها د دې وجې بعضې صوفیای کرام وایي الله رب العزت ورته بخښنه وکړي داسې الله والا انسانان وي هغې چې دې روحاني طاقت ورسره هغې سره چې میلاو شي د هغې خبرې ناشنا خبرې هغې وایي چې د کم بزرګ کرامت راښکاره شي نو د ده ته هغه مرتبه نه د کم بزرګ چې الله کرامتونه پټ وساتي خیر دا خو ځان له حیثیت دی بیا خو هغه کرامت چې الله د چا ښکاره کوي نو هغه هم د څه وجې ښکاره کوي هغې کې مصلحت وي خیر نو بیا خبره داسې ده چې دغه استقامت په دغه خبره باندې ټینګ پاتې کېده نو سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی دا عدم استقامت دی ته وی چې د یو کس کې استقامت نه لکه د ګیدړ دانګي را دانګي ناشنا دغه کړی د ګیدړ په شان دانګي را دانګي وی چې کلمه دی ویله مسلمان شي یو نیک عمل دی شروع کو نو بیا د ګیدړ په شان دانګ را دانګ ما هغه کله آسان مفهوم علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی استقامت دی ته وی چې کم نیک عمل دی شروع کو هغه پرېږده ما په هغې ټینګ پاتې شه دې ته استقامت ټول په خپل ځای صحیح تعریف او د هندوستان یو مفسر دی هغه لس وجې لیکلي دي چې د استقامت دپاره لس شرایط دي نو یو څو پکې دا دي ګرانې خو دي خو الله دې د بچ کېدو توفیق راکړي یو پکې دا ده چې دغه بنده به غیبت نه کوي بل پکې دا ده چې دغه بنده به چغلي نه کوي بل پکې دا ده چې دا بنده به ځان د ګناه نه لرې ساتي بل پکې دا ده چې دغه بنده به چې دی دا به د نیکۍ په کار کې چې دی بڑ چڑھ کر حصہ علي یو لس شرایط یې ورله لیکلي دي نو دا ګران کارونه دي بعضې والله رب العزت تر الله د سو توفیق راکړي او د څه نه د بچ کېدو توفیق راکړي نو کلک به پاتې کېږي ثم استقاموا علی التوحید او بیا په دغه د توحید په عقیده باندې مضبوط پاتې شو نو الله وایي تتنزلون نازلیږي علیهم په دیو باندې الملائکتو فرشتي نو دا فرشتي به ورته څه وایي الله تخافو چې مه یریږئ یا داسې ووایه چې نشته دی یاره علیکم په تاسو باندې ولا تحزنو او څه غم مه کوئ علی رفقائکم په خپلو ملګرو باندې خپله مه غمجن کېږئ او په ملګرو باندې هم څه غم مه کوئ الله دې توفیق راکړي دی ورته وایي الله تخافو چې مه یریږئ ولا تحزنو او مه غمجن کېږئ وابشرو او بشارت حاصل کے بالجنت یہ خوشخبری حاصل کے بالجنت با جنت سرا التی هغه جنت کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوی دا چې دا کم جنت در سره وعده شوی دا نو دای خوشخبری حاصل کې دا بچاته وای دا به مسلمان بنده ته وای مولانا عبدالحق رحمه الله چې وفات کېدو نو مظلوم شهید سیمو الحق شهید رحمه الله تعالی رحمتا واسعه نور الله مرقده غلوي وي ما ته دا آیاتونه شروع کا چې کله ولا شروع کړ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه نو چې دې زل راورسید نزلا من غفور الرحیم عبد الحق بابا جی صاحب ساور دا سی واغه خلک نو والله وی نحنو منګه چې دا پرشتي ورته بیا وی نحنو منګه اولیاءکم ملګرستاسو یو فی الحیات الدنیا په زندګۍ د دنیا کې او فی الاخرت او په آخرت کې مفسرین لیکلي دي وی چې کله دا انسان وفات کیږي نو دغه وخت ولا دا پرشتي راځي او دا زیری ولا ورکي او بعد الوفات ولا بیا دا پرشتي راځي او ولا خوشخبری ورکي چې تیارونه کې ګوري او دغه شان چې یو انسان وفات کیږي نو قبر کې ولا بیا دا قران کې مختلف صورتونه دي دا په مختلف شکلونو نورانی شکلونو باندې راځي زکات په ځان له شکل راځي بیا چې دیرو مون ځان له شکل باندې د عذاب د یو طرف هم نه پریږي الله دې مونږ تم را نصیب کړي دا حالت
او بعضې بزرګان یې د مرګ نه مخکې د هغې مشاهده مو کړې، لکه استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظرولي خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه، هغه به د مرګ نه وخت مخکې هغه خپل خوب به بیانو چې دا ده او بیا ورپسې لږ وخت پس وفات شو. هغه د هېڅ سینې پاکي. نحنو اولیاؤکم من ملګري ستاسو یو په ژوند د دنیا کې و فی الاخرت او په ژوند د آخرت کې، ولکم او ستاسو دپاره فیها په دې جنت کې ما هغه دي تشتهي چې غواړې انفسکم ستاسو زړونه، چې تاسو څه غواړې نو هغه به پکې وي، او بلکې هغه به پکې وي چې ستا په زړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې وهم و ګمان هم نه تیر شوي، داسې نعمتونه به وي. الله دې را نصیب کړي. ولکم او ستاسو دپاره فیها په دې کې دي ما هغه څه تدعون چې تاسو سره یې وعده شوې ده، نزلا دا مېلمستیا ده من د هغه ذات د طرفه غفور چې مهربانه دی رحیم او رحم کوونکی دی. الله دې را نصیب کړي. ومن احسنو اوس الله ناشنا خبره کوي، ومن احسنو او د چا احسنو ډیره ښه ده قولا وینا ممن د هغه چانا دعا چې هغه دعوت ورک الی الله الله رب العزت طرف ته، وعمل صالحا او عمل کوي د نیکۍ، وقالو وایي دي انني یقینا زیم من المسلمین د مسلمانانو نه. الله دې پکې راولي. الله رب العزت فرمایي دا خلک به سپک ګوري، اے محمد صلی الله علیه وسلم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق به درته یو څه بل څه وایي، څوک به درته وایي چې ته صحابي شوي نعوذ بالله من ذلک، د پلار نیکه د دین نه اوړېدلې، ته دا کړي دا دې کړي دي. ومن احسن د الله په نسبت باندې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله، د چا به د هغه نه ښایسته او غوره خبرې چې څوک دعوت ورکوي د چا طرف ته؟ د الله رب العزت طرف ته. الله خپل دعوت ورکوي والله يدعو الى دار السلام. الله رب العزت هم تا مال دعوت راکوي چې د همیشوالي د آرام د په آرام کور ته او د سلامتیا والا کور طرف ته الله وایي زه تاسو له دعوت درکوم چې د جهنم نه ځان بچ کې او د جنت والا کور ته ځان جوړه کړي. الله یې توفیق راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکوي. نو اے امتی ستا کارم دعوت دی، د نیکۍ حکم کوه او د بدو نه منې کول کوه. الله دې توفیق راکړي. نو ومن احسن قولا ممن دعا الی الله، او ته وایې چې زه دعوت چلوم په خدای کې، نو که زمونږ نه ډېر تیز دي. یو کس مسلمان شوی د سرفرازخان صفدر رحمه الله لیکلي، وی تبلیغي جماعت کې راغلی، نو ما ته بیا په جومات کې خبره کوله، وی ما ته وی استرالیا کې څه داسې ادارو کې پاتې شوي او ډېر ملکونو سفر محترم کړی، الهي د طرفه هلته په اردو پاتې شوي. وی ما ته وی چې ما له یو څو د وی چې هندو پلانکي دي ما له دعوت را کړې د خپل مذهب، خو ما به ځان سره سوچ کو چې په دې دنیا کې به مسلمانان هم اوسېږي، دې اوسه پورې ما له دعوت را نه کړ. وی ما له هندو راغلی او عیسایي راغلی او دې ما له دعوت را کړ، نور هم څه مذاهب یې دوه یاد کړي، دې ما له دعوت را کړ خو ما له مسلمان دعوت نه را کړی. نو ما به دا سوچ کو چې په دې دنیا کې خو د مسلمان هم یو مذهب دی او دې چې دې ما له اوسه پورې دعوت را نه کړ. خیر بیا څه وخت مسلمانان راغله او ما ته دعوت راکړه، ما ته د دې دا خبره حق ښکاره شو، ما به تحقیق وکړو وغیره، خو زه مسلمان شوم. نو هسې خبره درته دې پورې کوم چې مسلمان لا نه ورسېدلی، هغې خپل دعوت ورسولی. ته بهر ملکونو کې وګوره ستا مسلمان وروستو رسي. لکه عثماني صاحب د اکسفورډ یونیورسټۍ ته وغیره ته تللي، د اکسفورډ یونیورسټۍ باره کې وایي زمونږ کتابونه د قادیانت توړ پکې نو پروت او د قادیانانو ټول کتابونه پکې پراته، میرزا پکې ټول کتابونه پراته. ته دا مه وایه چې زه دعوت زمونږ خو ډېر تیز کار روان دی، ستا نه هغه په پیسې هم پکې لګوي او ستا نه چې دی نو هغه ډېر په تیزۍ روان ډېر. هغه ټیم لا ستا سوچ او فکر هم نه و چې بھائی دنیایي تعلیم به یا کول غواړي یا به نه کول غواړي یا دا یا هغه ټیم چې دی هغې درته هغه میشن سکولونه هغه ټیم جوړ کړو د هغې یو خپل پروګرام، ستا هغه ټیم دا سوچ فکر دا ټوله طریقه را روانه ده. ومن احسنو او څوک دې ډېر نو موږ وایو هلکه د مشرانو نه خپل پښتنو نه هم ځان خبرګې دي د خپلو نه څوک ځان نه خبروي.
باچاهان بابا چې ته وګورې د هغه په وخت کې سکولونه نه ولې نو میشن سکولونه وکنه موږ بیا وایو نه هغه خپل سیاست یو ډله وي هغه خپل سیاست د سره مذهب سره ټچ کړي نه دي ولې مذهب سره نه ټچ ته د سره خبر نه هسې لګي بل ډله وي هغه بالکل بس بیا د کفر درجه ته ورسي نه د میشن سکولونه و دی خو هغه چې ورسره آزاد مدرسې جوړولې پاکه د پاک اسلامي تعلیمات او آزاد مدرسې هغه د تورنګزو باباجي صاحب سره سي په تحقیق 50 پورې 34 پورې بازو کې راځي چې دا غ جوړ کړي نو خبره داسې نه ده دا خپل مشران چې تو ګوروم به درته پته ولګي د اسلام نه زمون خلاصي نشته په هیڅ حالت کې زمون خلاصي نشته نو هغه ټیم هم دا نو تبا د خپل بچی خیال ساتي څنګه چې د دنیایي تعلیم او دا سوچ به ورته کې چې وای دې دا تعلیم حاصلې آیا دې د کوره خوځي په بورګه کې مثال به تور دا ځانانه چرته پلاره کې دا بورګه راغونډه کې بیگ کې خونت دي دا به تو ګوره دکه شان زما دا بچی خوځي په اسلامي دا طریقې سره زما دا بچی خو ال داسې نه چې بل څه ودا دا به تاسو کې ګوري باندې سزده کوي سوي سنوي په کومه طریقه وي سدي سن دي پروګرام سره روان خلک چې دینو څومره د دین نه لري راستره روان زمون لا خو دې طرف ته ډیره گزاره کوي تاغه بار هغه یو خداسي چې دا اوایي خبري بس ما وکړه تاسو یو چې کوم محقق علما دي کوم چې ګرځي د حالاتو نه خبر دي ته د اغینا تاسو کو یا د اغي بیانات ور یو موږ د کیلوکال والا د خوندوري کیسې ډېری وو یو چې محقق علما کرام تحقیقي علما کرام پای کې خاص کر په یعنی چې د تحقیق په میدان کې زمونږ انډیا والا مو چې پاره کې په دې دور کې چې کوم علما دیوبند خاص کر اوس عمل تټچ دا غي چې ور چون کې باغی باندې راغلي د پاسه نو تب وګوري تا ته بیا پته ولګي چې څومره خلک د اسلام نه پتیزه سره بل خوان دي ته دا مې چې پتیزه راځي او څومره خلک چې د ارتداد طرف ته ځي الہاد طرف ته ځي الله هم دوساتي مونږ ګورو مونږ څه ګورو مونږ وایي چې ته پلیو ته پتا سوي او ته چې د پلان کې غزل مونږ دای پسې ختی ومن احسنو او دا چا خبر ډیره هایسته ده ومن احسنو او دا چا ډیره هایسته ده قولا وینا ممن ده هغه چانه دعا الى الله چې هغه دعوت ورکړي الله رب العزت طرف ته او عمل صالحا او عمل کوي د نیکه وقال وايدي انني يكن من المسلمين د مسلمانانو لا ولا تستوي الحسنه الله فرمای نه د برابر نیکی ولا سیئه بدی نیکی او بدی برابر نه ده ادفع الله رب العزت فرمای دفقا لریکا باللتی پس سرا په هغه خبره هي احسن چې هغه ډیره خده ادفع دی بدل لریکا دی ګناه دی بدل لریکا دا کوم بدی چې در سره چا کړی دا بده در سره کړی دا خېګړې در سره نه کړی دا لریکا باللتی په هغه خبرې سره هي احسن چې هغه ډیره خده فاذان بس فورن الذي هغه بنده بینکا چستا بینکا چستا ترمنځ او بینه داغه ترمنځ عداوت دی دشمنی ده کانه نشبدی ولی دوست حمیم گرم جوشا الله رب العزت فرمایي چې څوک در سر بدی کوي نو دغه بدی چې دا دفقا لریکا پنی کې سره تا سره به څوک بد کوي نو ته بس کې ته ور سر چې بد کې نو تو هغه خو برابر شو کنه تو هغه برابر شو نه تو ور سر داغي په بدله کې نیکیو کا تو ور سره هغه درته کنځلې وکړه ته په ځان غلي کوي ومنټه جګړه بونش هغه درته بل څه بدر دوی هغه د لګزار در کزان اوس خو څوک مشر تم چې سر لاندې وي دا ولې ورته ته پاسه کم زبا وخت لري به خو ته په عمر کم ته د ډیر سبا کم او ته انسانیت ته تداخی کدا ټول انسانان چې یو شان لکه مونږ چې دین دغه دواړو چې دا ټول سره برابر دی او په هر اعتبار سره یو د انسانیت ځان له حساب دی او دی به یو بل ته وګلان دی نوړین د دنیا نظام به څنګه چلی هغه کله تو وګلان دی وړي کله به بل لاندې وړي کیسه روانه او چې نه ته نیغ لکه دغه ولاړ ته چې د وګنه لاندې کوم بس ته جنگ جګړه به الله دې معافي وکړي دا سينه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې موږ دغه د خپل خور ته نه رسو موږ په دې فخر کوو چې موږ امتیان یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت ته الله وی ادفع بالتي هي احسن
وی دا بدی لري کا پنیکه سره نیکیو کول سره دی په بدرت وی او تور سره نیکیو کا نو دغه بنده چې بینک و بینه عداوه مستو د ترمنځ دشمنی ده کانه شبد ولی حمیم گرم جوش دوست بشي دا به تاسو مضبوط ملګری شو او شو بیا کنه الله دې توفیق راکړي او الله وی وما یلقاها او نشور کولی دا خبره اوس دا سره دا نشور کولی الا الذين مگر ها کسانو تا صبرو چې صبر وکي صبر به پسې کې زو مال چا ډب نه را کړی کنځلې را ته نه کړی بدر دې نه پسې صبر پته شو بو صبر بس دا خو چې را باندې راشي بیا بزو الله دې وساتي او که چرته بچا رااله نو بیا به د صبر پته لګي دا څه غزم مې چې لګا زه ډیر نیکی او چې راته توبه هله د شراب چې شراب درته پراته بیا له توبه نو دا څه کار دی چې الله رب العزت درته یو سیز دا درکنو دا په صبر الله وی ته ملاویږي و ما یلقاها او نشي ورکولی دا خبره دا حیثیت دا مقام دا نیکی چې سړی کوي د بده په مقابله کې مگر هغه کسانو ته صبرو چې دې صبر وکي و ما یلقاها او ګور الله ګور خوبین بیانې ښا او دا نشي ورکولی الا ذو حظ عظیم مگر خاوند د حصې لوی الله درته لوی حصہ دار وي چې تاسو رسوک بدی کوي او تو ور سره نیکی وکي مونږ خو د نیکی والا سره نیکی نه کوو حالانکه عرب وي الانسان عبد الاحسان انسان د احسان غلام دی چې احسان در سره چاو کو بیا وبکه ان احسنتم احسنتم لانفسکم نو اوس خبره ده الله وی و ما یلقاها او دا اساس چاله نشي ورکولې دا چې د بده په مقابله کې خېګړه کوي الا ذو حظ عظیم مگر هاوند لوی حصے والا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی ټول شپه الله رب العزت ته لاس چت کړی خدای پاک اخلاق می حقي اخلاق می حقي بیبي ورته وای ساري چې ټول شپه دی وی خطر کړه او هیڅ بل دعا دی ونکړه ټول شپه لګیا وی چې خدای پاک اخلاق می حقي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی دي چې پتنی د پتله کې د نیکه کې به د ټول نو درون سي د اخلاق او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا چا اخلاق خینو به زما سره نږدې الله دې توفیق راکړي ها دا به لږ بچی نو برداشت والا ماده ځان کې پیدا کړي الله دې توفیق راکړي وقال الذين اولها کسانو کفروا چې کافران دي ربنا ای رب زمنګا او بوي ها کسان چې کافران دي او رب زمنګا او خایمن ته هغه دوا نوعی دوړلی ادولانا چې گمراه کړي دي موږ لرا من الجن والانس د جنات او انسانانو نجعلهما چې وګرځو دي لرا تحت اقدامنا لاندې د خپل قدمونو لیکونه د پاره چې شي دي زمنګ د پارا چې د پارا دي چې وګرځو دي لرا من الاسفلین د ذلیلونه د لاندونه د ذلیلونه ان الذين يكنن هغه کسان قالو چې دی ویل دي ربنا الله چې رب زمنګ الله دی بیا ثم استقاموا بیا پدی باندې اقاموا على التوحید یا اقاموا على قولهم بیا استقامت سره پاتې شوی دی پدی قول باندې تتنزل عليهم الملائکه نو نازلیږي په دې باندې فرشتي الله تخاف وغب واللوای چې مې یریږي ولا تحزنوا ومغم جنکیږي وابشروا زیری قبول کې بالجنت بجنت سرا التي هغه جنت کنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوی و الله دې را نصیب نحنو اولیاءکم منغم تاسو ملګرو په حیات دنیا په ژوندۍ د دنیا کې او په آخرت او په ژوند د آخرت کې ولکم استاذ د بار فیها بدی جنت کی ما هغه دی تشتهی چې اشتهای کوي انفسکم زړونه استاسو ولکم استاذ د بار فیها بدی جنت کی ما هغه دی تدعون چې تاسو سغواړي چې د سشم تاسو غواړي د سشم در سره وعده شوی دا نزولن دا من مستیا دا من غفور الرحیم دا هغه ذات د طرف نه چې بغنی والا او رحم والا دی ګوره د یو انسان چې مل مرا چې هغه له څومره سکي نو دغه شان چې د الله سره ملمشیا بس کوي انسان ومن احسن او د چا ډیر هایسته د قولا وینا ممن د هغه چانه دعا ال الله چې دعوت ورکړو الله رب العزت طرف ته وعمل صالحا او عمل کوي د نیکه وقال وایدی انني یقینا زیم من المسلمین د مسلمانانو نه الله دې پکې راوړي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه او برابر ندی الله رب العزت فرمای برابر دی نیکی او بدی
ادفع بالتي لری کدی بدلرا په هغه خبر سره هي احسنو چې هغه غوره وي ښکلي وي مزیدار وي فاذا الذي فورا دغه بنده بینک چې ستا ترمنځ و بینه دغه بنده ترمنځ عداوت دشمنی ده کأنه شیبدی ولی دوست حمیم گرم جوشا وما یلقاها و نشی ورکولی دا صفت دا خبره الا الذین مگر هغه کسانو دا صبرو چې صبر کړی دي وما یلقاها و دا نشی ورکولی الا ذو حظ عظیم مگر خاوند حصی لوی تا الله رب العزت مونږ ته